بسم الله الرحمن الرحیم. ګرانو قدرمن مینوالو، یقینا چې نننۍ دا واقعیت چې تاسو ته زه بیانوم، زما یو طرف ته زړه په هغه ماشوم باندې چې څومره ودرېد او څومره خفه شو، او داسې چې څنګه راغی او د ډاکټرانو خپله کومه مینه او کم محبت د هغه سره د خپل د بچي په رویه باندې وچلېدل. او دلته دا ماشوم راغی، دی اوبو ته ولېدلی و، د خوازخیلې د چوک سره دغه د یو ولد او هغې ته ولېدلی. دا ماشوم ډېر په ایمرجنسي کې چې دی د هسپتال ته راوړی شو. خو زه په دې د کرونا په دې حالاتو کې که موږ د ډاکټرانو دغې جرت ته وګورو، نو زه وایم چې په یو لاس نه چې زه هغې ته په دواړو لاسو سلامونه کوم چې خپل ژوند زندګي راغستې ده او په تلي کې ایښودې ده، د قوم خدمت کوي. دغه رنګ که نور هم داسې ستونزې راځي، نو هم زه شانه بشانه ولاړ دي. دا کم مناظر چې نن ما وکتل، دا زما د سترګو زما جذبات دي نن، او دوی ته زه خراج تحسین پیش کوم، او دوی ته زه سلام کوم، دوی ته زه سلوټ پیش کوم. د مټې ذاکر خان شهید چې نن کم اقدام ډاکټرانو نن ما ولیدو، او کم دغه ماشوم چې هغه مرګ حل راغلی و د هسپتال ته، او هغه په خوله په سینه د هغه اوبه الټې پرتې وې، خو چې ډېر ډاکټرانو کم د هغې خدمت وکړو او کم هغې خپل حق ادا کړو. ډاکټر صاحب موجود دی. ډاکټر صاحب لاول خو دا مریض دلته کې راغی، دی په کم کنډیشن کې راغی، تاسو څومره هغې کې خپل هلې ځلې وکړې چې هغه سټیبل شو او واپس ولو؟ بسم الله الرحمن الرحیم. دا یو ماشوم و چې اوبو ته اورېدلی و. دلته په کوم حالت کې چې هغه راغلی و، نو هغه بلکل انکانشیس و، بریدینګ ایفورټ یې نه و، نو بلکل لکه ماشوم کې څه نه و. خو شکر الحمدلله دلته کې مونږ په ډیوټۍ باندې وو، زمونږ دا سټاف چې دی مونږ خپل بھرپور کوشش وکړو، او په هغه ټایم باندې د ماشوم سره ډېر تړاو وکړو. په هغه ټایم باندې سکشن او اکسیجن او ستنې منې او هغه چې دی هغه ورته مونږ په ټایم باندې وکړو. شکر الحمدلله ماشوم چې دی ریکور شو، او دا د الله تعالی ډېر غټ لوی احسان دی چې خدای پاک وایي چې ومن یؤتِ الحکمة فقد أوتي خیرا کثیرا. ما چې چاله حکمت ورکړو، نو دا زموږ ما ته خیر کثیر ورکړو. نو هغه دغه چې و، نو هغه ماشوم چې دی خدای پاک خپل احسان سره ماشوم بچ کړو. دا زموږ د ټولو لپاره د خوشحالۍ خبره ده. زموږ زړه ته د دې سره اطمینان میلاو شو. ډاکټر صاحب، پیسونه ډېر راځي، ستا ډیوټي ده، ستا فرض دی، انسان دی، مرګ ژوند هم د الله په لاس کې دی. داسې واقعات راشي، او داسې ماشوم چې لکه نن د ګلونو په شان ماشوم چې موږ په خپلو سترګو موږ درته هم ولاړو، ستاسو هغه ایفرټ موږ ولیدل. خو چې داسې ماشوم ښه شي، ریکور شي او کور ته لاړ شي، ستاسو جذبات صحیح، ستا احساسات صحیح؟ دا زموږ دپاره دومره د خوشحالۍ موقع وي، دومره د خوشحالۍ موقع، ځکه چې یو ماشوم بلکل هغه ساه نه اخلي، او ستا د مخې ستا په لاسو باندې الله تعالی هغه له شفا ورکړي. نو زه یم چې په دنیا کې د دې نه بله د خوشحالۍ خبره نه ده، او هم دا زموږ دپاره د خوشحالۍ خبره ده. کتونکو، د ډاکټر صاحب خبرې هم تاسو اورئ، خو زه هغه سټاف ته هم خراج تحسین پیش کوم چې هغه دلته کې ناست سي، خپل سرویس ورکوي. یقینا دا هم د ستاینې وړ ده چې د هغې هغه سټرګل، د هغې هغه کوششونه چې دي، هغه زما د سترګو د لاندې دي، د دوی جذبات، څه احساسات په دغه وخت کې څه؟ ټول ناول خان صاحب تاسو مننه چې شکر دی چې په دې ټایم تاسو وایي، ځکه چې کوم کنډیشن کې چې ماشوم راوړی و، نو هغه تاسو ولیدو، او بیا د هغې نه وروسته زموږ کوم ایفرټس چې وو، ټول د الله تعالی په مهربانۍ سره او زموږ محنت چې څومره وو، هغې ماشوم ټیک شو. هغه د دې نه بله د خوشحالۍ خبره ده. زما د پروګرام هېڅ دا مقصد نه دی چې زه یو ډاکټر صفت وکړم، زه د هسپتال صفت وکړم. صفت د یو الله دی، خو الله پاک دې له په دې لاس کې هم داسې شفا ورکړې وه چې دغه ماشوم هغه ته هغه وختي طور چې کوم ټریټمنټ و هغه وشو، او الله تعالی مړ ماشوم، زه به دا ووایم چې مړ ماشوم الله ژوندی کړو، او هغه د مزید علاج دپاره چې دی هغه مینګورې ته ولېږلی شو. د دې سکرین باندې تاسو اینې چې د ماشوم کنډیشن څه دی، ماشوم په څه حالات کې راغلی او څه هغه ته وشول. د الله لاک لاک شکر دی. زه یو ځل بیا د ذاکر خان شهید هسپتال ټولو ډاکټرانو ته خراج تحسین پیش کوم. په دې اقدام باندې مزید په توقع ساتم چې په دې کې به ښه بهتري راولي، خپل سټرګل، خپل کوشش به کوي چې د داسې خدماتو دپاره نور هم مزید خپل خدمات ورکړي. د بل پروګرامه پورې پوره ټیم له اجازت راکوي. الله پامان.